عزتمندو خپل معصوم په دې باندې پوي کوي زمون پیغمبر شجر او حجرم پیژاندو چې د خاتم النبیین دی. ما یو کیا تاسو ته بیانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو ځل یو عربي رالو، یو باندې چی رالو، یو کلیوال سړی رااله، ساده سړیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې خلک راغون شيو، چانه تاسو کو ول دا خلک ولی راغون شوي دي. بعض کسان ورته ویل چې دا هغه پیغمبر دی چې هغه سړی دی چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. نبی علیہ السلام یادو چې زه پیغمبر یم او دا د متبعین دي، دا د منونکي خلک دي. دوی له خاماته خو له اوخای د ځان سره شکار کړو، یو سمساره شکار کړو، وګو عربی کې او تدوب وای سمسیرا یا سمسارا، هغه شکار کړو، هغه بهر بلا خوړله، دا سه سره په لمن کې پراته وا، دا سه شراله پهله نبی علیہ السلام ته ډیره ګستاخی وکړه، وستا غوندې دروغجن کس چې کم نه ما په خزو کې چرته دی لیدل. استغفر الله. السلام علیکم. منګرو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ څنګه چې تاسو لا پته ورستر وځه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم توهین کیږي او موږ ټول دا مسلمانانو دا بیلیو د عقیده ده چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اخیری رسول له خاتم النبیین دی. دا ویډیو کمپلیټ وګورئ، ډیره زبردست بیان دی. نو اینه پس بیا خپل خبرې کوم. سلام حضرت عمر روچت شو، وی سر بده قلم کم، جبه بده کټ کم. نبی اسلام ته کینا الله پیغمبران ډیر صبر او حلم والا را لګلی وی. ورې د جدا سوې خپل بیان کوي چې خپل بیان کوي وزتا ډیر دروغجن ګڼما او په دنیا کې د ټول نه بدتر تما تخکاری. نبی اسلام ورته وای ویل سغواړي وزه پتا باندې ایمان نه راوړم. نبی اسلام وی مونږ ته تسنی دی ویلي وزه تا باندې ایمان نه راوړم. بیا وی که زما دا سمسارا دا سمره سمسارا وا توهین کو. نبی اسلام ته داسې پسمکه ویشتلا وی که دا سمسارا پتا باندې ایمان راوړي بیا د باندې ایمان راوړم. داغه پوخ یقینو چې سمساره خو اعظم خبرې نشي کولای چې ژوندۍ نو مړه شوي شکار شوي چې ویني کې بهیږي زخمی یا بس خبرې وکړي. هغه یقینو ویل پرېږده دا پیغمبر به ځان ته پاتې راولما چې دا پیغمبر نه دی. نبی علیہ السلام ورته ویلي یقین لري وعده کې کدي سمساری زما اعلان وکړلو زما د نبوت او د خاتم النبیین دا چې کوم دی اعلان وکړو به ایمان راوړي، هغه ته بالکل به راوړم. ویل اوله دا سمسارا پس مکه باندې ویشتلا. نبی علیہ السلام ته یا ضب اے سمساری رسول بوگنے دلا اخوزی دلا سری اچھت کرو. ہائے کم بہترین عربی کے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرمائی بہترین اگرچہ دی روایت بعض ہوئی ذوب پکشتا اور امام بیہقی فرمائی چہ ذوب دل تے چلی گی اس خبر ندا بیان کئی وہ اگی بیانوں کو عربی مبین کی بیانوں کو لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ یا داسی ویل لبیک وصادیک یا رسول رب العالمین لبیک ز حاضر ما وصادیک یوزل بے حاضر ما حاضر جناب ز حاضر ما اے دا قیمت وزیر خیستکون کے انسانا. نبی علیہ السلام کو نمون کیوں نمدادے یا زین من اوفا یا وافا یوم القیامہ اے دا قیمت وزیر خیستکون کے ذاتا وایا حاضر جناب. نبی علیہ السلام ورته من تعبدو تو د چا عبادت کې هغه وی من فی السماء عرش وفي الارض سلطان وفي البحر السبيل وفي الجنه رحمت وفي النار عقاب. وزد هغه الله عبادت کو چې په اسمانونو داغه عرش دی او په ټول دنیا داغه سلطنت دی او په سمندر کې لاري جوړی کړي او په جنت کی رحمت تے او په دوزخ کی عذاب او زحمت تے. نبی علیہ السلام تے من انا رسول کی امدت ہوایا وی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت. تو دا اللہ رسول یہ او دا اللہ اخیری رسول یہ چاچستاو منل او تیو منل اگر کامیاب دے، چاچستاو نمنل او تیو نمنل اگر ناکام او نامراد دے. سبحان اللہ. عربی شدا وارد الفورنی اسلام قبول کو اشہد انک رسول اللہ زگوئی ورکم چتا دا اللہ رسولی. نبی علیہ السلام تصورت فاتحہ و قل ہو سورت دکو وجی ما ته سنور ډیر زکا. نبی علیہ السلام ته دا غټ صورت ته دا صورت یو ځلوي لسی پاره چې دو ځلوي شل سی پاره او چې درې ځلوي د پورا قران ثواب بدر ته ملاويږي. اگر واه د داسې رب شانو ګورا چې دومره واړه کلمات وي او دومره زیات ثواب دل درکې. سبحان الله. ګورئ جی زناور و پیجندو زمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زناور لپاره و چې دا خاتم النبیین دی او نن سبا دا سخره لعنتیان خلق را پیدا شوی دی په پاکستان کې بلکې په هر ملک کې چې ګستاخی کوي او د پیغمبرای نعوذ بالله دعوی کوي. نو ډیر د افسوس مقام دی یار. مخکې ګورو ویډیو کې څه دی
نو زناور پیغمبر پیژاندو خود دې وخت لعنتی خلق بالکل. قادیانیان هغه سردار دو جهان نه پیژني هغه د اخیری رسالت کله وی دا اخیری رسول دی کله وی نه دا زمون چې کوم دی مرزا وی دا عیسی علیہ السلام دی کله وی امام مهدی دی کله د پیغمبر سورې دی کله د پیغمبر فوټو سټیټ دی کله پیغمبر د کینه نوته دی کله دا پیغمبر دی کوګنول کړي دی کله وی شکل د پشان دی موږ یو خبره نشته دی عزتمندونو مختلف دي کی ګروپونه دي مختلف پکې دي نو په 7 ستمبر باندې د ختم نبوت فتح شوه دا دې ته زمون عالمان یوم الفتح وای د فتح ورځ چې الحمدلله قادیانیان په آئین کې کافر ثابت شوی دی او لیکل شوی دی او ان شاء الله بچو ته وصیتونه وکي چې بچیا چې هر څه په ګناه څومره ګناګارې خدا عقیده بلري چې زما رسول د ټولو رسولانو اخیری رسول دی او د دینه پس یو رسول هم نشته نبی علیہ السلام وای انا اخر الانبیاء ز اخیری د انبیاء ما وانتم اخر الامم او تاسو اخیری امت یې زمانه پس نبی نشته او تاسو نه پس بل امت نشته ان شاء الله په دې عقیده سره به مرو ټول کړي ان شاء الله ګورئ جی ټولو نه پیله سبق یو ماشوم له دا ورکول پکار ټولو سبقونو نه پیله سبق کور کې یو ماشوم له خپل ماشوم له دا زده کړه کول پکار دي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اخیری نبی د خاتم النبیین د دینه پس بل نبی نشته او زمون پیغمبر د مون په ایمان راوړی دی دا سبق ټولو نه پیله خپل ماشوم لو خایزه کنن سبق تاسو ګورئ کنانو کتابونو کې هم چینجز کیږي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ چې څومره سبقونه دي د اردو کتاب کې د اسلامیت کتاب کې اته سلولی کټ کیږي او زمون ماشومان راتلونکي ماشومان یو نوې سبق ای خای قادیانانو غټ چال له پاکستان کې تاسو له پته ده نو د کې بیا د یورپ کنټری هم سازش ته یورپین څومره کنټریز دي قادیانان چې کوم دي دغه پکې هم سازش ته نو موږ ټول لا پکاره چې خپل کور کې خپل ماشومان له کم از کم چې دا یو درس خو ورکو غنه چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زمون اخیرنی نبی دی مونږ په غي ایمان راوړی دی او خاتم النبیین دی غنه پس په تر قیامت پورې بل نبی نه راځي بل پیغمبر به نه راځي چې کم کس دا وای نو هغه ګستاخ ته هغه ګستاخی کوي نو دا سبق ان شاء الله چې مونږ هر ماشوم لو خيو وربلی خو زبانی کتابونه پرې کتابونو کې چینجز کیږي نو د مولوی صاحب ډیر زبردست بیان وکړو څنګه د مون پیغمبر صلی الله علیه وسلم زناور هم پیژندو زناور له هم پته و چې دا خاتم النبیین دی زناور په هم ایمان اور داسره دنیا کې سي د مون په تاریخ کې پرتی دي دا خو د سمسری کې سو دین علاوه د سپی کې سي هم پرتی دي چې سپول هم پته و هر قسم زناور لا پته و چې دا خاتم النبیین دی نو چیلو له هم پته و لکه د چیلو واګي هم پرتی دي د بکری چې ولا ویل شي د سپو هم پرتی دي د خرو هم پرتی دي چیله هم پته و چې دا خاتم النبیین دی خو نن سبا د لعنتیان خلک نه دا قادیانان دی نه پیژني افسوس ته په دی باندې چې دی په قیامت پر ورځ دی سهالي نو دا یو وړوکی غونته پیغام او تاسو سره ما شیر کوم لرم ویډیو برستا سو خو خشي وي د نور ویډیوز کتو د لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې موږ سره خپل رائے ضرور پېښ کړئ والسلام